داسې مذاهب خو ډېر زیات دي. 20 ته مذاهب رسېدلي دي او مجتهدین 20 ته رسېدلي دي، خو 4 مذاهب پکې داسې دي چې هغه د ټولې دنیا ګوټ ته رسېدلي دي. په هغې کې یو مذهب دا د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه دی، او بل مذهب دا د امام مالک صاحب رحمت الله علیه دی، او بل مذهب دا د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه دی، او بل مذهب دا د امام احمد ابن حنبل صاحب رحمت الله علیه دی. مونږ امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه پسې ځو. د دې یو څو وجې دي، ډېرې وجې دي، خو زه تاسو ته یو دوه درې وجې بیانوم. یو خو وجه دا ده، غټه وجه دا ده چې امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه دا تابعي دی او دا نور امامان دا تابعین کې نه دي شامل. بله وجه دا ده چې امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه تفقه دا ډېره زیاته ده په نسبت د دې نور امامانو باندې. لکه امام شافعي صاحب رحمت الله علیه په خپله باندې د دې بیان کړی دی. امام شافعي صاحب رحمت الله علیه وایي الناس عیال ابي حنیفه فی الفقه. دا ټول خلق امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه ته په فقه کې محتاج دي. دا د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه بیان دی. نو امام محمد صاحب وګوره، داسې امام ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه وګوره، امام ظفر صاحب رحمت الله علیه وګوره، نو دا ټول د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه شاګردان دي. د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه چې کوم مذهب دی، د امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه سره خپل شاګردانو او امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه ټول مسلې د قرآن او حدیثو نه 12 لاکه راویستې دي. نو دا چې کوم 20 مجتهدین دي یا د 20 مذاهب والا کوم امامان دي، ای ټولو په شریکه باندې دومره مسلې نه دي راویستې د قرآن او حدیثو نه. نو دا 3 وجې شوي چې موږ امام ابو حنیفه صاحب رحمت الله علیه پسې په فقه کې او په مذهب کې روان یو.